سے گراو کیږي فرمایا دین امنه بدای جهنم نه اوزي چې د بنام د پيو بوټي باندې نظر ولګيږي یو بوټه بدای وویني چاغه سره با د خوږو سړو بو نهر تر سوای دا به ارض کې چې مولا کار د بوټي ته حمله ونیدو کا چې دا وبخوت د غخلم بو والای مولا ترایو د بوټي ته حمله ونیدو الله پاک وو ته فرمایي چې اې د ما بندا دغه خو به ورنږدې کو خو دینه بعد بل سوال نه کې ابو شاه بن غواړي و یا الله ما تاسو را وعده ده بل شاه نه غواړو خدا بوټي ته ورنږدې کو حدیث مبارک ته ذکر هغه خاص الله پاک بوټي ته ورنږدې کی هغه بوټي نیر چکم دا هغه نه وبدای ورشي دبا نظر په بل بوټي باندې ولګي چې ابل دینه زیات شلای لدینه بزیات خوږه سیانه والی او نهر باور سره دا به بیا چاہتو کی ارزو کی مولا کاش دغه بوټه دی ورنځو کړهو الله بو ته فرمای اې دې ما بنده ته ما سره وعده کړو چې دا دینه بار بیا سوال نه کوم ته خو بیا سوال کې مولا دا ما اخرت تمنا ده دا یو سوال مولا اومنا دینه بار به سوال نه کوم ما تاسو سره وعده ده فرمای الله کریم بیا اغ بوټه ته ورنځو کی چکل اغ بوټی تا ورنږدې سي هغه وبوت شي دا به بل بوټای ویني فرمایي حدیث مبارک اوردا تر دې حد پورې دا به دا تمناګانې کوي چې الله کریم بیا جنت دروازې ته راولي جنت دروازې نو دا به الله ته فرمایي عرض کوي چې یا الله ډېره مهرباني دې وکړه مولا زه د جهنم نه وباسل جنت دروازې ته راوسته مولا دا کرم په ما باندې وکړه جنت ته مور داخل کا الله کریم به فرمای اې د ما باندې کما تا د شیر جنت شي دغه دنیا او دنیا مثل یعنی دو دنیا ورا جان درکړه آیا دا به تور باندې راضي دا به راضي سے حدیث مبارک الفاظ دی فرمای هغه بندا اوخ با خیال چې دای چې جنت دکتا دینه بعد جای نستا پچه خیال چې بعد دای چې جنت چې نور جای نستا داب الله تعالی چې یا الله تو خو ټول کائنات رب مولا ته ما پورې وزګا په کیا ما پورې مولا خاندي کیا ته خواشي نه پاکه نو فرمایي چې دایته حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دا حدیث کله بیان اولای دا یو خندل مسکراہٹ وکړای او صحابه ته فرمای اے دماس اے صحابه تاسو له ما دغه پښتنه او چې ما ولې وخندل چلو وجه ما وخندل دا وجه بیانې ما ځکه وخندل چې دا حدیث ما تکلا دوجنو سردار صلی الله علیه وسلم بیان اولای دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه باندې وخندل هغه مسکراحت فرمایلای صحابه پښتنه بشو یا رسول الله ولد او خندل نبی علیہ الصلوۃ والسلام به صحابه ته وجه بیانې چې د ما صحابه ما ځکه او خندل شکل دغ بندا دا حدیث ټول ورته بیان کړای او دغه چې تراله چې دا الله تعالی چې یا الله ته ما پر وز غپې کوي ما پر مزاق کیا چې ته ما ته وای چې زب جنت شي د دنیا او دنیا ور مثل دو دنیا ور ځای بدل کړه کې جنت خو ډکتا نو دلته به الله کریم خپل شان شیان مطابق او بنده باندې مسکراہٹ او خوشحال اسلام ور باندې او باندې خندل خپل شان شیان مطابق دا بنده څخه ما د شورا ساده دا او الله بو ته فرمای اې د ما بنده په بخش باندې قادر زه ټول کائنات پیدا کوم کا ذات زیان زه چې کوم ته در کولای سم نو حدیث مبارک روایت ته حدیث وردا فرمای شکل هغه کل جنت ته داخل شي الله پاک به دورا جای ورکی د دنیا او د دنیا مثل جیسا یعنی دو دنیا ورا نو روایت چې راځي فرمای چې دا با او جنتی جای چلو ټول جنتیان نه بیا کم کم جای دوالی کم کم جای به
دوالی چې الله پاک به دو دنیا جوړا جای ورکړای. نبی علیہ السلام فرمایي او قرآن چې ذکر راغلی د ما بندگانو